چې څومره هم یو مسلمان قرضدار دی د قرض نه د خلاصي دپاره او د قرض د ورکولو دپاره یو ډېره مبارک عمل مې ستاسو وړاندې راوړی. یعنې هر مؤمن مسلمان دا غواړي چې یاره زه د چا قرضدار نه شم. یاره قرضدار چې کله انسان پسې مالکان راځي او چا چې قرض ورکړی وي هغه تنګی بار بار پسې راځي، دا ډېره د بېعزتۍ خبره وي. لومبی خو څوک غواړي نه چې یاره زه چا نه قرض واخلم، خو بیا هم یو انسان د ډېرې مجبورۍ نه مقروض شي نو او بیا انسان باندې دومره قرض واوړي چې د هغې د ورکولو وس او طاقت یې نه وي. نو د دې لپاره مې درله ډېر مبارک عمل راوړی. کوم انسان چې په یقین او په اخلاص سره دا وظیفه کوي، الله تعالی به د قرض نه نجات ورکړي. الله تعالی به د قرض د اداګۍ هغه زور او طاقت ورله الله تعالی ورکړي. ځکه چې الله تعالی په صفاتي نومونو کې یو نوم داسې هم شته دی چې هغه د انسان د قرض د وصولۍ ذریعه او اسباب ګرځي. علما فرمایي چې د ماسوتن مونځ نه پس به ځان له ځای کې کښېنې او 3 وارې به درود شریف ووایې، په منځ کې به 1100 مرتبه یا وهاب د دې ذکر به وکړي، وظیفه به وکړي 1100 مرتبه. د هغې نه پس به بیا 3 فیرې درود شریف ووایې، بیا به دعا وکړي. دا عمل به جاري ساتي تر د 21 دنو پورې انشاءالله تعالی. که قرضدار او د قرض وس دې نه کېږي چې دا قرض اوس ورکړمه، الله تعالی به درله سبب او اسباب برابر کړي. الله تعالی به دې د غیب نه امداد وکړي. الله هم خوشحاله او آباد ساته.